د کوهاټ ریګو شینو خیل کې پرون شپې ډیره لویه افسوسناکه او دلخراشه واقعه وشوله چې په کوم یوه فیملی ډیم نه راتلله هغه باندې ډزې شوي دي او په ډزو نتیجې کې اووه کسان چې کوم دي هغه موقع باندې جمباک شوي دي او یو پکې زخمی شوی دی. د ریسکیو ترجمان جواد افریدي صاحب سره چې کله مونږ خبرې اترې وشولې د هغه وینا وه چې 134 سره مونږ ته کال رالو چې دغه شانتې واقعه شوي دی ډیډ باډیانې پرتې دي. مونږ څنګه ورسېدو هلته کې اووه ډیډ باډیانې پرتې وې او یو زخمی و. همداسې پولیس ټیم هم موقع ته ورسېدلو. کومې ډیډ باډیانې وې هغه ډي ایچ کیو کوهاټ هاسپیټل ته منتقل کړې. هغه کوم یو زخمی و هغه ریفر ټو پېښور شو علاج دپاره. دغه فیملی کوهاټ ته ډیم ته پکنیک دپاره لاړه وه. هلته نه واپسۍ کې دغه شانتې ناخوشګوار واقعه پیښه شوې دی او همداسې د معلوماتو تر مخه چې دغه کم جمباک شوي دي هغه کې د 5 عمرونه 15 سے 18 سال دي او دوه چې کم دي هغه 25 او 30 مینس کې دي. او که د تعلق خبرې وکړو تعلق د کوهاټ علاقه ممازۍ سره د فیملی تعلق و. پولیس د حوالې سره خپل تفتیش شروع کړ.